د یو معزز او د مالدارې کورنۍ ښځه وه، هغې غلا وکړه. چې غلا یې وکړه خبره راله د دواړو جهانو سردار مبارک له گواهان پیو د دواړو جهانو سردار مبارک وي د الله د قرآن حکم داري د الله د کلام چې د دې نه به لاس کټ کېږي. بس غلا شوې ده گواهان شته لاس په کټ کېږي. هغه لوی قوم و معزز و مالدار هغوی وي دا خو چې زمونږ د زنانه له لاس کټ شي دا خو ډېره زیاته بې عزتي ده، دا خو ډېره بې عزتي ده. دا خو د دواړو جهانو سردار مبارک له سپارش کوونکي پکار دی چې هغه سپارش وکړي او رسول الله مبارک زمونږ د دې ښځې نه لاس کټ نه کړي. لکه په دې وخت کې بعضې وخت کې عدالت ته یو خبره لاړه شي که نو چې عدالت ته خبره لاړه شي خلک بیا جج له او قاضي له هغه له بیا سپارشونه ګوري د سپارش او د پیسې نه کارلي ناوی مې یو سپارشي پکار دی. خو یاره داسې به څوک زړه وري چې هغه به رسول الله مبارک ته دا خبره وکړي ځکه امام الانبیا ته دا خبره کول آسان کار نه دی او هغه کس پکار دی چې هغه سره د رسول الله مبارک محبت هم ډېر زیات وي او پاک پیغمبر مبارک خبره مني. اغوی سوچ و فکر کو په نظر کې حضرت اسامه رضی الله عنه راغی. حضرت اسامه رضی الله عنه څوک دی؟ دا د زید ابن حارثه زوی دی. زید ابن حارثه څوک دی؟ دا د خدیجې رضی الله عنه غلام. حکیم ابن حزام د خپل ترور د خدیجې رضی الله عنها لپاره اغوستی و او بیا چې خدیجه رضی الله عنها د امام الانبیا په نکاح کې راله نو زید رضی الله عنه هغې بیا د دواړو جهانو سردار مبارک ته ورکړه چې د الله رسوله دا واله او په غلامانو کې لومړي ایمان زید راوړی دی. د دواړو جهانو سردار مبارک ته ډېر زیات خوښ و. خلکو به ورته زید ابن محمد وی زید د محمد صلی الله علیه و آله وسلم زوی ډېر ورته ګران و. بیا ته الله پاک منع وکړه زید ابن محمد به ورته نه وایي مینه یې ورسره زیاته وه. نو اسامه رضی الله عنه دا د زید رضی الله عنه زوی و هغه سره هم ډېره مینه وه. په یو پتون په یو اړخ کې په غېږ کې به د دواړو جهانو سردار مبارک سره حسین رضی الله عنه نو په پتون په بل غېږ کې به ورسره اسامه رضی الله عنه یو ورځ اسامه رضی الله عنه ورسره په غېږ کې دی د ماشومانو پوزه راوبېږي که نه نو پاک پیغمبر مبارک وله په خپلو لاس باندې پوزه پاکوله. عایشې رضی الله عنها ورته وایي د الله رسوله زه به ورله پاکه کړمه وایي عایشې اسامه سره مینه کوه وایي زه ورسره مینه کوم مینه ورسره کوه. او چې کله د دواړو جهانو سردار مبارک وفات کېده اسامه رضی الله عنه وایي زه ورله رالمه چې رالم وله وایي پاک پیغمبر مبارک ډېر زیات په تکلیف کې و وایي هغې وخت کې هم لاس اوچت که وایي زه پوه شم چې ما ته دعا کوي ډېره مینه یې ورسره. نو دغې خلکو وی چې یاره سپارش به اسامه رضی الله عنه کوي ځکه د رسول الله مبارک ورسره مینه ده او د ده م ورسره مینه دی به سپارش کوي. اسامه رضی الله عنه ته وی هغه لاړ پاک پیغمبر ورکله چې د الله رسوله د پلان کې ښځې غلا کړې ده نو که دا د معزز خاندان سره تعلق ساتي نو که د الله سې تاسو کټ کې دا ټول خاندان یې شرمېږي. د دواړو جهانو سردار مبارک چې دا خبره واورېده ډېر زیات په غوسه شو ډېر خفه شو. اتشفع اسامه رضی الله عنه تر دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي اتشفع فی حد من حدود الله د الله چې کوم حدود دی په هغې کې سپارشونه کوي. الله وی چې څوک غلو کې که سړی دی او که ښځه لاس په کټ کې او ته ما ته وایې مه کټ کوه. پخوانی خلق چې هلاک شوي دي د دې وجې نه هغه امتونه هلاک شوي دي چې د شریف خاندان والا بغله وکړه نو هغه به یې پرېښوده او چې غریب کس بغله وکړه هغه له به سزا ورکوله. د دې وجه خو الله پخوانی خلق تباه کړي دي ته په دې کې سپارشونه کې